بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سورة النساء ودی سورت کے احکامات بین الراعی والرعیت سورت دری حصیو اول حصہ دری بابونه و پای کی اولنے باب شروع پای کی شپارس احکاماتو د پارا د اصلاح د رعیت تقریبا اتا احکام مخک بیان شو اوس د دې ځاینا نهم حکم ذکر کړي بیان محرمات النکاح داغی خزو داغی زنانو ذکر کړي چې داغی سره نکاح او ودونه کول هغه حرام دي او منع دي چې حرام بیان شو نو آخر کې به وی و احل لكم ما وراء ذلكم دی حرامنا زانونا او ساتي نو د دینه ما سیوا چې څومره نکاحونه دي هغه حلال دي بیا محرمات د نکاح دیله بیانای چې کله سړی داغي زنانه سره نکاح وکي چې د نکاح داغي سره نکیږي نو دا ګناي کبیره ده دا ناروا دي داغي نتیجه هم بیا نقصانی او خرابي پاغه محرمات تقریبا دی آیت کی یو محرم حرام بیانې او بیا ورپسې سوارلس محرمات اغه نور بیانې دی ورپسې آیت کی دیارلس دی اول محصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم د 15 سپاره دی اول سر کی یو حرام بیانې چې ټول راغون کې نو تقریبا 15 محرمات دي یو پدې کې دا نهم قانون دی النهی عن منکوحات الآباء چې پلارانو کوم زنانو سره نکاح کړي دا غي سره نکاح مکوي او بیا لس محرمات النهی عن المحرمات اول وای ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف نکاح مکوي دا غزنانو سره چې هغه سره نکاح کړي د پلارانو ستاسو د زنانو نه مگر هغه چې په خوا تیر شوی دی اسلام نه مخکې څه مطلب
یو زنانا اغستا میرا مور دا. میرا مور دا مانا چستا پلار دا یو زنانا سره واده وکړه اگر که یو ورځې د پاره بیا پلار مړ شو یا هغه طلاق کړه دا زنانا ستا هیڅ هم نه وه خو صرف ستا د پلار په نکاح کې راغلی ده نو د دې زنانې سره به ته واده او نکاح نه کې دا پتا باندې حرامه ده. زمونږ په پښتو کې هغې ته میره مور وایي یعنې ستا مور نه ده خو ستا د پلار ښځه ده نو هغه ستا یو قسم مور شوه د دې سره ستا نکاح حرام او ناروا ده. ولا تنکحوا نکاح مه کوئ ما نکح آباؤکم د هغې زنانو سره چې سره نکاح کړې د پلارانو ستاسو من النساء د زنانو نه الا ما قد سلفا مگر هغه چې پخوا تیر شوي نو هغه خیر دی. څه معنی د اسلام نه مخکې م کړي نو هغه خو تاسو ته پته نه وه ابد الله معاف کړي خو بیا به داسې نه ولې مه کوئ انه کان فاحشة یقینا دا د بېحیایي و مقتا او سبب دی د غصې د الله وساء سبیلا او ډېره ناکاره لاره ده. انه کان فاحشة یقینا دا بېحیایي ده په اعتبار د عقل سره هر ذی عقل انسان دا هغه عقل دا نه مني و مقتا او سبب د غصې د الله دی د شریعت په نسبت باندې وسا سبیلا او ډیره ناکاره لار ده په اعتبار د عادت سره. دا څومره بد کار دی چې سړی د پلار د ښځې سره واده نکاح وکړي نو یو حرام دام شو. اوس 14 محرمات نور بیانوي 14 په دې اولني آیت کې دي او 14 والمحصنات سره به راځي. حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې ستاسو میندې خپل مور سره نکاح نه کیږي و بناتکم او نونه ستاسو لور سره ستاسو نکاح نه کیږي و اخواتکم او خویندې ستاسو کاغه ار یو خور ده که علاتی ده او که اعیانی ده او که اخیافی ده و اخواتکم او خویندې ستاسو و عماتکم او پپوګانې ستاسو عما د پلار خور و خالاتکم او ماسیګانې ستاسو و بنات الاخ او ریرې ستاسو و بنات الاخت او خورزې ستاسو داو هغه محرمات دي چې دا د نسب د وجې نه دي معنی ستا مور دا ستا لور دا ستا خور دا ستا پپو دا ستا ماسی دا ستا ورېره دا او خورزه ده د دې سره ستا نکاح نه کېږي دا هغه محرمات دي چې د نسب او د خپلولۍ د وجې نه دا حرام دي. و بنات الاخ و بنات الاخت د لور د رور سره نکاح نه کېږي ورېره چې ورته وایي او د لور د خور سره نکاح نه کېږي خورزه چې ورته وایي. خو د دې ګوره دلته سوچ کوئ مخکې وي چې خور حرامه ده نو د خور لورم حرامه شوه خورزه نو د خورزې هغه لورم بیا حرامه ده او د خورزې د لور هغه لورم بیا حرامه ده. داسې ورپسې په ښکته ځه دا نه چې صرف خورزه حرامه ده خورزه حرامه ده نو د خورزې هغه لورم حرامه ده او دارنګې ورېره حرامه ده نو د ورېرې هغه لورم حرامه ده د هغې هغه نوسۍ کړوسۍ هم پتا حرامه ده. داسې ښکته ورپسې چې څومره ځي او مور حرامه ده نو د مور هغه مور چې ده نیا چې ورته وایي نو هغه هم حرامه ده او د نیا هغه مور چې ده نو هغه هم حرامه ده. په بر ورپسې داسې ځه اصول او فروعو کې نکاح دواړو طرف ته چیر څومره ښکته او بره ځي نو دواړو طرف ته ناجایز ده. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم دا اتم او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې تاسو له پیدا کړی وي. د دې ځای نه اوس نور محرمات بیانوي څه د رضاعت د وجې نه حرام
او سرس خرګنۍ د وجه نه حرام. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم میندې ستاسو هغه چې تاسو له پیدا کړي دي ماشوموالي کې. یو زنانه ده چې ته د هغې بچی نه خو یو وخت کې په ماشوموالي کې تا د هغې پیس کلی دي، نو دا زنانه چې ده نو دا ستا رضاعي مور ده. د دې مور سره ستا نکاح نه کېږي او د هغې نکاح تا سره نه کېږي. واخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د رضاعت نه. تا د یو زنانه پی اسکل خو د مور شوه، خو د دغې زنانه پی چې څومره جینکو سکلی دي نو هغه ستا خویندې شوې، او چې څومره هلکانو سکلی دي نو هغه ستا رونه شو. نو د هغې سره ستا نکاح نه کېږي. که جنۍ سکلي نو د هغې څومره بچي چې دي نو هغه د جنۍ رونه دي، او که هلک سکلي نو چې څومره د دې زنانه نونه دي نو هغه د خویندې شوې. نو د دې یو بل سره نکاح نه کېږي. عوام هغې دا خیالي لکه د یو سړي 15 نونه دي او د 15 لوري د یو هلک سره یو ځای پیس کلي، نو وایي دی ورسره یو ځای سکلي دا به ارامه او دا مخکنۍ به نه حرامې. دا غلط خبره ده. که دې زنانه څومره جینکو له پی ورکړي دي، که هغه د ده نه مشرانې دي او که د ده نه وروستو بیا پیدا کېږي او هغې له پی ورکوي، او که د بل چا لور له یې ورکړي نو هغه ټولې د ده خویندې شوې او د هغې نکاح د ده سره نه کېږي. دا مطلب به نه وي لکه څنګه چې د عوامو ذهن دی چې دا کم هلک او جنۍ په یو ټایم سکلي دا به یو بل باندې ارام وي او نور به نه ارام. نه، خو بل خوا دا یو خبره واورئ چې د کم هلک پی سکلي دي صرف په ده حرام دي، د ده په نورو ورونو خویندو نه دي ارامي. لکه مطلب یو ماشوم دی هغه د یو زنانه پی وسکل، نو دا ماشوم د هغې بچی شو. د دې نور رونه چې دي نو هغه د هغې بچي نه دي. نو چې نه دي نو که هغه ښځه یو که د هغې نوڼی د نورو ورونو سره نکاح کېږي، خو دقې هلک سره نه کېږي چې دا کم هلک پی سکلي دي. دې خوا نه خو دا هلک یوازې په هغې حرام دی، خو دې کم هلک چې پی وسکل نو د دغې زنانه پی چې سکلي دي د هغې چې څومره نوڼې دي هغه ټولې په دې هلک حرامې دي. دا هلک په هغې ټولو حرام دی او هغه ټولې په دې هلک حرامې دي. هغه د هغه جنکۍ په نورو ورونو د هلک نه دي حرامې، او د دې هلک دا نورونه په هغې جنکو نه دي حرام. و امهات نسائکم او بیبیانې د میندې د زنانه ستاسو. د زنانه مور یعنې ستا د ښځې مور خواښې چې ورته وایي هغې سره ستاسو نکاح نه کېږي. وربائبکم اللاتی فی حجورکم او پر کټۍ ستاسو هغه چې په حفاظت ستاسو کې دي. حفاظت کې دا قید اتفاقی دی، یعنې ستا کور کې اوسېږي، ستا غېږ کې. که ستا په کور کې نم اوسېږي خو چې ستا د زنانه سره راغلی ده او تا هغه زنانه سره نزدېکت وکړه نو د هغې سره ستا نکاح نه کېږي. پر کټۍ دې ته وایي یو سړی دی یو ښځې سره واده وکړي، هغه ښځه کونډه وه یا طلاقه شوې وه، د هغې د بل خاوند نه بچي دي نوڼې دي مطلب، او چې کله ده سره واده شوه نو هغه نوڼې اوس ده باندې حرامې دي. مخکې خو که نوڼې اخیستې نوڼو سره نکاح جایز و او که هغه ښځې سره واده کو هغې سره جایز وه، څه مسله نه وه. خو که لور سره نکاح وکړه نو مور یې پې حرامه شو ځکه خواښې شوه که نه. او که د مور سره وله واده وکړه نو دا لور د ده پر کټۍ وه، نو چې صرف واده یې کړی او بیا خبره خرابه شي لکه طلاق راشي نزدېکت یې نه کړی نو بیا یې لور حلاله ده کولی شي، ښځه دې پرېږدي لور دې وله وکړي. خو که هغې سره نزدېکت شوی نو بیا د هغه لور چې د بل خاوند نم ده نو هغه په ده حرامه ده، بیا یې نشي اخیستی. وربائبکم اللاتی پر کټۍ ستاسو هغه فی حجورکم چې په غېږو ستاسو کې دي، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن د زنانو ستاسو هغې نه چې تاسو نزدېکت کړی دی د هغې سره. فإن لم تکونوا دخلتم بهن که چرته تاسو نزدېکت نه کړی هغې سره، فلا جناح علیکم پس نشته ګناه په تاسو. بیا صرف نکاح د یوې ښځې سره وکړه او قربان او نزدېکت نه دی شوی نو بیا ګناه نه ده که د هغې د لور سره ته نکاح وکړې. ښځه پرېږده لور څه واده وکړه،
وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او زنانا او خزه د خاوندا د زامنو ستاسو هغه کسانو چې ستاسو د شاګانو ندي. څه مطلب؟ ستا چې خپل سکه زوی دی چې ستا نه پیدا دی هغه له دې واده وکړه هغه مړ شو یا هغه ښځه طلاق کړه هغه ستا انګور ده نو هغه په تا حرامه ده همیشه دپاره تا هغې سره واده نشي کولی. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم مخکې ویلو چې پلار د کمې ښځې سره واده کړی نو هغې سره به زوی واده نه کوي. اوس وایي چې زوی د کمې ښځې سره واده کړی نو هغې سره به پلار واده نه کوي، انګور سره واده نه کیږي. خو من اصلابکم وی دی کی اشاره ده دیتا چې هغه ښځه حرامه ده چې کومه ستا د خپل سکه زوی ښځه ده. که یو کس تا زوی نه دی او تا په زوی ولی باندې نیولی دی، لکه چا دله یو ماشوم درکړی دی چې دا ستا بچی شو، ستا زامن نو، او چا دله یو هلک درکړه چې دا ستا زوی شو ځان لی لوی که، هغه تا لوی که او تا په زوی ولی باندې ونیو نو د هغه ښځه په تا حرامه نه ده ځکه چې هغه ستا زوی دی نه. نو که چېرته ستا ښځې وله پی ورکړل نو بیا صحیح ده، که ستا ښځې وله وړوکوالي کې پی ورکړي نو هغه بیا ستا رضاعي زوی دی، نو بیا د هغه ښځه په تا باندې څه ده هغه بیا حرامه کېدی شي ځکه ستا انګور شو یو قسم د رضاعي زوی. او که چېرته پی وله ستا ښځې نه دی ورکړي نو بیا د هغې د ښځې سره ستا نکاح جایز ده ځکه چې هغه ستا زوی نه دی، ای ته متبنا وایي په عربۍ کې، په زوی ولی نیولی شوی دی. تا د پردي زوی ته زوی ویلی دی او د پردی زوی خپل صحیح زوی نه جوړیږي. دا مطلب نه دی بعضې خلک وایي پردی زوی خپلیږي نه، کله د خپل نه د پردی زوی ډېر تابعداري. د دې دا معنی ده د پردی زوی زوی کیږي نه، یعنې ستا باندې د هغه ښځه حرامیږي نه او ستا ښځه په هغه نه حرامیږي. نبی علیہ السلام د حضرت زید رضی الله عنه ښځې سره نکاح کړو که نه. وحلائل ابنائکم الذین او بیبیانې د زامنو ستاسو هغې کسانو من اصلابکم چې د شاګانو ستاسو نه دي. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف او دا چې تاسو جمع راولی په مابین د دوو خویندو کې دا دیارلسم حرام مګر هغه چې پخوا تیر شوي دي. څه معنی؟ په یو ټیم باندې په یو نکاح کې دوه خویندې یو ځای نشي ساتلی چې یو خورې در باندې واده ده او هغه نه طلاقه شوې ده او نه مړه شوې ده او د هغې بلې خور سره م واده کوي وایي دواړه به زما ښځي، نو دا نه کېږي. داسې دا دوه خویندې په یو ځای نشي راوستی. علماو یو قاعده ذکر کړې ده، ښه دې ته سوچ کوئ. هغه دوه زنانه په یو ټیم په نکاح کې نشي جمع کولی چې هغې کې یو مذکر فرض کی او یو دا مؤنثي چې د هغې په خپل منځ کې نکاح نه کیږي نو ته هغه په نکاح کې جمع کولی هم نشي. مثال په طور باندې پپو او ریرا، د پپو او د ورېرې دواړه ته په یو ټیم په نکاح کې نشي جمع کولی. ولې؟ ځکه چې پپو او ورېره دواړه داسې رشته د خپله کې د هغې که دا یو پکې الګ شي او نارینه شي او دا یو زنانه شي نو خپله کې نکاح نه کېږي. د دې ورېرې نه وراره جوړ کا او نه پپو د وراره نکاح کېږي نه کېږي، یا د دې پپو نه نارینه جوړ کا نو تره به شي نو د تره او د ورېرې نکاح کېږي نه کېږي. نو داسې دوه ښځې ته په نکاح کې نشي یو ځای کولی چې په کې یو سړی کې یو زنانه کې چې خپله کې نکاح نه کېږي نو ته هم هغه نشي جمع کولی. پپو او ورېره نشي جمع کولی، ماسی او خورزه نشي جمع کولی. دارنګې نور داسې محرمات چې د هغې خپله کې نکاح نه کېږي نو ته هغه چې دی نو په نکاح کې نشي راوستی. وحلائل ابنائکم الذین او بیبیانې د زامنو ستاسو هغې کسانو من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه دي. وان تجمعوا بین الاختین او دا چې جمع راولی په میز د دوو خویندو کې الا ما قد سلف. که د اسلام نه مخکې د کفر په وخت کې شوي دي نو خیر د هغې معافي الله نه غواړئ، هغې باندې ګناه نشته. ان الله کان غفور الرحیم، یقینا الله دی بخنه کوونکی مهربان. ابد تعالی معاب کی ځکه هغه د اسلام نه مخکې او د اسلام نه بعد دا شی حرام دی او دا ناجایزي. اول ته وګورئ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء
نکاح مکوئ د هغې زنانو سره چې نکاح کړې دای سره پلارانو ستاسو د زنانو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي انه کان فاحشه یقینا دا د بېحیایي و مقتا او سبب د غصې د الله دی وساء سبیلا او ډېره ناکاره لاره ده حرمت علیکم حرام کړی شوي دي تاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو و بناتکم او نونه ستاسو و اخواتکم او خویندې ستاسو و عماتکم او پپوګانې ستاسو و خالاتکم او ماسیګانې ستاسو و بنات الاخر ویرې ستاسو و بنات الاخت او خورزي و امهاتکم اللاتی او زنانه بیبیان دا میندې ستاسو هغه ارزانکم چې تاسو له پیدا کړي و اخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د رضاعتنا و امهات نسائکم اللاتی او بیبیان دا میندې د زنانو ستاسو هغې و امهات نسائکم او میندې د زنانو ستاسو یعنې خواخیانې هغې سره نکاح نه کېږي و ربایبکم اللاتی فی حجورکم او پرکټۍ ستاسو هغه چې ستاسو په حفاظت کې دي یا ستاسو کورونو کې دي من نسائکم اللاتی دخلتم بهن د زنانو ستاسو هغې نه چې تاسو نزدېکت کړی دی هغې سره فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچرته تاسو نه چې نزدېکت هم کړی هغې سره فلا جناح علیکم پس نشته دی هېڅ ګناه په تاسو وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او بیبیانې د زامنو ستاسو هغې کسانو چې د شاګانو ستاسو نه دي وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو جمع راولئ په میاز د دواړو خویندو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې پخوا تیر شوي دي ان الله یقینا الله کان دی غفور الرحیم بخنه کوونکی مهربان په دې آیت کې 14 حرام والمحصناتو کې به بیا 14 راشي چې د شته خاون والا ای سره نکاح نه کیږي هغه هم د دې جز دی خو بیا به درس سیوا کېدنو په دې موږ ځکه اکتفا وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث الله زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي الله دا درس زموږ ټولو نه قبول کړي څومره چې نارینه او زنانه بیماران دي الله ټولو له صحت کامله ورکړي پریشان الله له پریشانونو خلاص کړه د چا مشکلات الله مشکلات ختم کړه څومره مسلمانانو وفات دي الله ټولو ته بخښنه وکړه څومره ژوندي دي الله یې ټولو ته په خپل دین صبر او استقامت نصیب کړه الله موږ له خپل دین سره مینه او محبت پیدا کړه او الله د صحیح دین زده کړي او بیا په هغې د عمل کولو توفیق راکړه دا درس الله زموږ نه قبول کړه او دا ټولو لپاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځوه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار